مونږ دا معافي دا خاص کړي دا د کشر سره چې کشر برازي او د مشر نه معافي غواړي کشر برا پاسي د مشر نه معافي غواړي چې جی ما معاف کا اگر که مشر زیاتی کړي دا غلط کانسپټ دی دا غلط هر چا چې ور کړي دا کانسپټ غلط ور کړي غریب برا پاسي د مالدار نه معافي غواړي کندري برا پاسي او د مالک مکان نه معافي غواړي چې جی ما معاف کې غلطي شوی دا مولوی سے برازي او د مقتدیانو نه معافي غواړي چې جی ما نه غلطي شوی دا ما معاف کړي پداسي مولا دیم لعنتی پداسي مولا دی یو ځلنا په کروڑ ها بار پداسي مولا دی لعنتی چې ورزم او د مقتدی پسې ورزم چې ما معاف کا ولې دا مقتدی څه څه دی دا ستا پلار دی که ستا نیکه دی که دا چرته داسې یو جلاد دی څه شی دی که دا ستا خدای دی ډېر خلک د مقتدیان نه یریږي یاره بیا مې د امامتین وباسي چې امامتین به دې وباسي چې ستا رزق ختم شو رزق دې نه ختمېږي مه هرېږه ستا رزق د مقتدی په لاس کې نه دی ستا دا رزق د الله په لاس کې دی دا غلط کانسپټ دی هر چا چې ورکړي چې کشر به په هر صورت کې مشر لرازي نه چې ته د مشرۍ دعوه کې چې تا د مشرۍ دعوه کې نو بیا به د مشرۍ زه هم خپلې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایل کم سړي معافي وغوښته او د په عزت کې کمی راغی و د قیامت په ورځ باندې زه د الله حبیب د الله نبی د هغه ذمہوار یم زمانه دی راشي بدله دی والی د خپل عزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم سړي معافي وغوښته او د په عزت کې کمی راغی زمانه دی د خپل عزت بدله واخلي زه د عزت ذمہوار یم دی به الله رب العزت دله به الله عزت ورکړي څوک چې معافي غواړي د مشر نه غلطي شوې ده پکار دی چې دا مشر غلطي معافي وغواړي زمانه غلطي شي ما معاف کا ستاسو څه خیال لې یو مشر ولګېدو او کشر ته وې مثلا زوی دی وراره دی خورای دی هر اعتبار سره چې دی او د کشر ته وې چې بچي زمانه په دې وخت کې غلطي شوې ده زنوم پوهه شوی او ما معاف کا استاد څه خیال لې د کشر په نزدیک د په ذهن کې با د مشر عزت سے واقعي کا کمیږي با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبره کوي د ځان نه کوي ځکه چې الله رب العزت فرمای وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبره کوي دا د ځان نه د خپل خواهش نه کوي بلکې زمونږ د طرف نه د وحی کیږي